نن سبا چې د آنلاین بزنس والا تاسو کې الکه ولې خپای الکه ته ولې خپای راسو موډ دي صاحب ته یار پی سی کرانه 32000 روپے والی پی سی کرانه 32000 روپے والی اگر اب سے بیان کړه ده نو سو وسیس باندې راځي خپل 32000 روپے خپای دیوس باغې باندې خپای پدې میاش کې مونږ لاسه پدې پی سی باندې د مازغه کتر واچول پرې دوست بینګ مو را لرو په ولې چې پکاته پی سی اغل تلال نو پی سی د شروع کو ناغه شروع کو نو د تلال نو د پیدورو غټلې هغه پکې لا کو غټلې د پیدو لا کو غټلې او مفتی سے بوس پتورا کې چې دا جایز دی کنه جایز وسراله پتورا کې دا شی جایز دی کنه جایز دی نو ګورا صفا د شریعت خبره ده چې الحلال بین والحرام بین حلال مخکار دی حرام مخکار دی دا شی سره دا حلال دی الله ولی حلال دی دا الله رسول ولی حلال دی دا سیز دی حرام دی الله او دا الله رسول حرام کړی دی د دې درمنځ چې پاتې کیږي نو هغه مشتبهاتی او د مشتبهاتو نه ځان ساتل پکاري دې کې ګوتیوال نه پکار بس ځان ته وساته نو مونږه خو لکه لا استبتا په ملا چا تیس تیار کړي نه وازه چې زمونږ پر غټي ادارې کار کوي نو زمونږ هغه بګې دي کار نه ساتي زمونږ دا بګې دوره سو پاور د دی نه مونږ ته الکه بس که حلال دی که حرام دی مونږ په پیل حال لا تحقیق کو خو تاسو دې کار کوي پیل حال یې پرې د علماء کوي او مولیان پکې اخته شي مولیان نه نر بچیا مولیان پکې اخته غړ غټ مولیان او چې دا خو پلان کې مولی سے پکې اخته ده پلان کې مولی سے به کوي یا غټ عالم دی پلان کې مولی سے به کوي او مړ اشاعت والا عالم دی او هغه جمعیت والا عالم دی هغه کوي نه اهل حدیث والا عالم دی هغه هم کوي جماعت اسلامی والا مولی سے دی هغه هم کوي الکه چې وکار مولی سے کیه با چې حرام نو جایز وي لکه چې حرام کار یو مولی سے کیه با جایز زپیسی ته حرام نه مزګه چې زما په تحقیق دومره نه رسیدل زګه چې صرف یو جزئیه د مازان رسوله دا غي د وجه نه د زنا جایز وي یو خدا ګوره په موبایل باندې آنلاین بزنس کیږي دا غي په حرمت کې زپتونه ورکو باغې باندې موږ جزئیه لانه پیدا کړي چې په دې باندې موږ د حرمت فتوا ولګو لګنن سبا ټولي بیا او شرا چې کیږي او موبایل کیږي او دا غي باره کې ډیر مسائل بیا راځي کدا یو حرام کې بیا ډیر حراميږي هغه باره کې مفتیانو پتو ورکړي چې موبایل کاروبار دی قبض نه دی راغلی دی الته د بایل قبض نه دی راغلی نو بیا قبل القبض چې دا حرام ده لکه ما بتایو سیس خرج کو تا واغستو زمانه تعالی قبض کړی نه دی او ډاری کې په بل چا خرڅه تا زمانه لا قبض کړی نه دی او بیا په بل باندې خرڅه دا بیا قبل القبض دا حرام ده نو هغه موبایل باندې خو موږ زه وایو چې نن سبا ټول معاملات په موبایل باندې کیږي هغه کې د حرمت پتو نه ورکو نور دا ډیر شي جزئیات پکې مفتیانو حضرات را غونډکړي چې دای د واجب حرام کړو لیکن مونږ یو جزئیه ولټولا دا هغه د واجب نه ته مونږ دا حرمت پتو ورکول لکه خو بیا بیړ هغه دا چې کله یو کس راولګي خو مسلمان دی کار سره مسلمان سره راولګي او 2 روپے جمع کړی دا چا سره چې دا روپے تواله لکه مثال په تور دالک راولګي دله روپے ورکړي چې دا روپے تواله او ته به کاروبار کوا مال بسرا کای منافع به دوړو نیوي 50 وي وز دا ذکر شو چې د دې سړی په دې کار کې تاوان وکړ په دې کاروبار کې سو کو تاوان وکړ نو دا تاوان چې کړه ده کنه او پیسې هلاکی شوې دي لکه مثال په تور د دکان کارو دکان ول د شپې ډاکوانو وېړو دي یا چې د سین په غاړه باندې دکان یا څه کاروبار لګول هغه ته سین د شپې وو نو د پیسې انویسټ کړی دي د چې د کاروبار شروع کړی دی اوس چې د کاروبار شروع کړی دی نو دغه کاروبار ټول هلاک شو نو د پیسې هلاک شوې کنه شوې د پیسې خلاړې کنده چې کې لګولې وي نو دا د چې په کمې پیسې دل ورکړې وي او دا پیسې د دنه هلاک شي نو د مال ټول تاوان به مالک باندې نه کې په کاروباري باندې د مال ټول تاوان به بچای در شریعت مسله ده کوه دا ټول دا تاوان چې دا به چا نه حسابيږي دا به مالک نه حسابيږي لومبي خو به د مال د تاوان وګوري که چرته د ګټې نه پوره کېدو خو د ګټې نه به ورکی
دې دوه خپل ګټه راغونډ کی کدای نه پورا کېدو نه به ورکی که چرته د ګټې نه پورا کېدو بیا به د چا تاوان کیږي د مالک تاوان مکیږي وس خبره پیسي لراولم دا به تا د خارج کی صورت جوړ نو چې د دې مالک تاوان کیږي د پیسې تاوان شوي د څه تاوان شو د وخت ضایع شو چې د بګي دور وخت مهنت کړو هغه نه ټیک شو وزدا ته هم چې په پیسي کې 32000 روپے او یا چې نو $100 جمع کې $100 نه غالبا 32000 جوړیږي نن سبا 32000 روپے پاکستاني او چې نو یو کې کو یو اس ډالر چې نو 100 جوړیږي 100 دی دا $100 جمع کې هغه ته تماله په دی باندې کاروبار کاروبار څه کوا هغه ته وی لګا شرایط دادی د پیسي لپاره چې کو چرته زمون په دې کاروبار کې تاوان وکړو نو دا تاوان بستا د 32000 روپو باندې دا زمون دی تاوان مر چي دا بدو مالک نه دا بدغه والی د کاروبار سړی وي د کاروباري وي نو د دغه ځای کې بکې د سره اعلی د سود شوبه رااله سود لازم شو چې کله د مالک مال نه توانې دوه غل صرف ګټه راتله د مالک مال نه توانې دوه صرف ګټه راتله نو دغه د سود صورت دا وس حرام دی او په پیسي کې دا صورت لازمي ده په پیسي کې دا پی ای سی دی خدا مونږ را خره لړکو لکه هغه دغه نه محبب کړه مونږ بیا ول ځان ایبریویشن ګوره چې ایبریویشن به سي او تاسو نه تاسو کې هغه نه تاسو نو دا ایبریویشن ول بیا ځان لا ګوره کو پی ای سی دی نو دا پی سی چې دغه صورت په دې کې حرام دی چې دا د سود صورت دی او د دې د وجنه پی سی کول حرام دی د دې وجنه پی سی انلاین بزنس کم پلیټ فارم چراوته دا حرام دی زکه دغه صورت پکې لازم شوی دی دا غي د وجنه حرام دی وزن په دې خبره باندې پویا کا چې څوک دغه کار کوي نو ګورې دا څه کوي حرام کوي نن سبا چې بن کړه دی غټ کار به سکړه دی مونږه 100 کسانو په دوست پنګ بول راوستو چې بل ورسته خبر شو ما ته یوز درې پیسو سره سو پیچې کې جمع کړو غټه ته تم راغلی واو هغه شته تی ویرو باسو دې سره وسو نو مې دا 32000 خوستا مال له دا خیر دې دا پتواله خدا کمه بقای چې بتا غټلی دي دې کار وو کې یو غریب سړی وو او هغه له ورکی مې لکه تاسو د جمعه ته امام دې ځان مې نه یادو دا غوي د محلي امام امه د یاد کوم دا غریب دې مستحق دې دل به ورکی صحیح شو یاد دې بل رور له ورکی دا مستحق دې بس په غریب باندې خدا بنو چې ګورې دا متا ته صدقه وکړه ماته په دعا کوه ځکه مال له سود دې کنه مال له سود باندې مونږه مخکې وضاحت کړو چې مال له سود باندې بل چانه دعا نه طلب کړي نو دل به اسی ورکه چې بس مولوی صاحب دواله کومولي صاحب دوا وکړه خدای الله دې وسره خو کې کوه نه کړستا مالاسم بوسو کنه نو مایدا طریقه مو کې وی دا خو نشم کوي زه په خپلم غریب یم دې بازار ولا کوم څنګه ماته چې غریب ته په پیسي کې کار نه کوي تا په پیسي باندې انلاین بزنس نه کوي نو ګوراستا دا کار ټیک نه دی وس چې بل ما خام ایمان تاسو کو جاغه داغه محله مولوی صاحب بیان کړه دی بس پان کړه دی بس غاټ کار مې وسو دي تمغه چاله کا راشته تی رهو باسه خراب بن کی خودی نه منل نو ګره پیسي د دغه صورت د وجنه حرام ده کول ناجیز دي نو دا پیسي والا اوس پاغه تیر شوی کار پسې سې دي ستومان دي